بادشاہ ورته وی مجنون ته جو پاگلا از دیگر خوبان تو یفزون لیستی لیلا ته وی ته خود نور معشوقون ډیره خستم نه از دیگر خوبان تو یفزون لیستی لیلا ورته وی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی تو مجنون نه زکه ماته وی چې ته خسته نه دیده مجنون اگر بوده تو را هر دو عالم بے خطر بوده تو را کتا د مجنون پستر گو ماته وکته نو دنیا کې بسر فراش مجنون ته چاوي چې ستابل سر لیلا بادشاہ سره دا باس کړي مجنون په سارا کې ولاړ دی او وی چې گفت مجنو گر ہمارو یہ زمین ہر زمان بر من کنند آفرین من نگویم آفرین ہیچ کس مدح من دشنام لیلا بادو بس واللہ کا زما دی چاپا فرینم څه پرواشتا زما فرین د لیلا کنزل لیلا کنزل خالق ډیر تریخ شه ده مجنون ورته جواب تلخ میں ز بدل بلال شکر خارا خستاو شوند سره تریخ جواب پد تاسو خیال را د دنیا د معشوقی حسن داغی تعریف کے دا عاشق زندگی محوشی و تباشی او دا اللہ حسن داغ کمال آد انسان تابشتا چی داغی تعریف اکڑی انسان داغی تاب لے کد چا خدای خوخی نو دا خدای خبری بے خوخی کہ نبی خوخی ہاں خوخی بھئی تاسو وای دا اوس خټول سیاسيان دي لیډر النګ شوی دا خوار سړی دا مور میړه چې دی لیډر دی هر سړی چې ګوري لیډر ګي کومه پارټای والا نه چې تپوس کې د خپل لیډر ټولي خبري ورته یادې کني یاد ها جمعیت العلماء والا نه چې تپوس کې مولانا فضل الرحمن هغه دسي ویل هغه دسي ویل هغه دسي ویل هغه دس پیپل پارټای والا نه چې تاسو کې بے نظیره هغه اسیم د خوان شه دي هغه دسي ویل هغه دا 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 جواب ورکو هغه دا تقریر هر یو نیشنل والاو نه چې تاسو کې ولی خان او ولی خان دا ویل هغه دا ویل هغه دا ویل هغه دا جماعت اسلامی والاو نے جو تپوسو کے صاحب قاضی حسین احمد سے غداو ہے غداو ہے غداو اور یو نے جو تپوس کے د خپل لیڈر مکمل تقریرونه ورته یاد کړي د سن صفر د زمانه نه دلایل ورته یاد دي د سن صفر زمانه نه د دنیا د لیډر چې ور سره محبت لري ها او د جناب محمد رسول الله یو حدیث در یاد نه دی د خدای د کلام یو آیات در یاد نه دی نو ستا خدای خوښ دی یا ستا رسول خوښ دی نو خوښې مخې نشته ماما ځان مستړی کوي کمین نه او عاشقان نه نو په دې ټکر والو به جنت نه ملاوي او
او په دې ټکر والو به د خدای دیدار نه ملاویږي او په دې ټکر والو به د پیغمبر قرب او داغه هم نشینی نه ملای. دا زمونږه سي ډغري زړم بتخانه ده. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ردی بتخانه ده او منځونه ډېر کې په دین عشق او بیا عشق بد چا پشان کې رحیم داد اسلامی چینل درا بیا بصری غوندې به کې خزه ده. خدای ته التجا کوي چې یا الله ته پوهې زما په زړه چې زه دا عبادت که دې دپاره کوم چې ته ماله جنت راکا، نو اے الله ستا دې په خپل ذات قسمی چې په ما عمر له جنت حرام کا، عمر له چې ماله جنت را نه کړه. ستا دې په خپل ذات قسمی که زه دا عبادت دې دپاره کوم چې ته ما د جهنم نه بچ کا، نو خدای بیا دې ستا په ذات قسمی چې ما ټول عمر په جهنم کې واچوا، ټول عمر یریږم ته نه. او کنا ته پوهې چې اے الله زه عبادت دې دپاره نه کوم چې ته ماله جنت راکا، زه عبادت دې دپاره نه کوم چې ته ما د دوزخ نه بچ کا. ته په دې پوهې زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شې. نو چار کله زه عبادت دې دپاره کوم چې ته زما شې، نو ته زما شه کنه. نو आवाज ورته وشو چې رابعه بصری زه د هغه ورځې نه ستایم چې په کومې ورځې ستا پړه کې اراده دا پیدا شوې. نو عرض میں داو عبادت کے بدی دانیت نہیں چې جنت راکاو. حدیث کې راځي او صحابي به دعا کوله چې یا الله جنت کې خي طرف ته غسپینه ماڼۍ چې دا هغه مال راکړي. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې الله بنده خبره وګداوه ما دا وایه چې خدای جنت ته مې ورننه باسي او چې ننوتې یو ځل هر څه بستای. خبره په ننوتو کې ده. اوس مونږه دعا کوو صاحبانو، دعا وکړئ چې خدای پاکه دا پلانې مړ دی ته واړه جنت ورکړي، ته واړه جنت ورکړي. دا اوس دعا ده. ته واړه جنت چې تا دله ورکړه نو ته به کوم خوازي، یعنی کل بالخوا ته جنت دی که نو ته واړه خو تا دله ورکړه او ته به کوم خوازي. نو زمونږ هېڅ شی د سړیتوب نه دی، هېڅ نم دعاګانې د سړیتوب دي او نم منځونه د سړیتوب دي او نم ژوند د سړیتوب دی او نم کردار د سړیتوب دی. نو عزیزانو عرض میں داو حدیث یاد کہے. حافظ ابن قیم درې لک حدیث ورته یاد او یو حدیث سره د سند ورته یاد.
دا دومره لوی باس می درتا دې پورې وکړو چې دا هغه علما دي او هغه لوی خلق دي چې دی په یو حدیث پسې په سونو میل مزل کړي دا به ورته پته ولګېده چې دې ځای نه مصر کې یو عالم دی او هغه ته یو حدیث یاد دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې ځای نه به مصر ته پیاده سړی روان شي نو اندازه کوه چې دې ځای نه مصر ته پیاده په کلونو مزل به نو په یو حدیث پسې به په کلونو مزل کول نن حدیث تاسو د خولې ته راغلی دی د خولې ته لیکن دا بدبخت قوم یادول خو څه کې اورېدو ته هم تیار نه دي اورېدو ته زما دې په خدای قسمی کته د پیغمبر حدیث اورېدو ته تیار نه او د پیغمبر حدیث یادولو ته تیار نه په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت تم تیار نه کته د قرآن الفاظ او معانی زده کولو ته تیار نه په قیامت کې به ستا بخنې تم تیار نه دا زما د کور خبره نه ده دا د قرآن خبره ده چې قیامت کې به تړوند را پاسې د قبر نه ړوند تب آواز وکې چې یا رب لما حشرتنی اعما خدا زه دې ړوند ولې د قبر نه را پاسولم وقد كنت بصيرا زه خو دنیا کې بنا وما اوس دې ړوند ولې را پاسولم نو د دې جواب به څه وشي جواب به څه وشي جواب به دا وشي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها روند میں ذکر پاسولے چې زما قرآن تا تراغلے او تا شاتا غرزولے نو کذالک اليوم تنسا اللہ بوئی چې تا زما قرآن ہیر کڑے نن تم زما ہیرے تم ہیرے خبرم در ننیم چې ته سوچتا ہے کرے نو په قیامت کې به تاسو د خدای هیری کربونا کالبا د حشر په میدان ولاړی او حساب بم نه شروع کیږي الله دې د هغه هلاکت نه ساته رحیم داد اسلامی چینل ته زما هیری نو عزیزانو عرض میں داو چې منځونه دې د پاره مکوای چې تانم فرض کړي د جمعات خپل شان دی د جمعات خپل مقام دی د جمعات خپل رتبه ده جمعات لا چې تر نه لوزي دا به تصور کې چې دلته خدای دی او زه مجرم رانه نوتم نو معافی به غواړم جمعات له چې رانه نوځي نو دا به تصور کوي چې دلته زما معشوقه ده دلته زما محبوب دی زه محبوب ته رانه نوتم د جمعات خپل مقام دی